الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه قال: إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح صلاة رفع يديه حتى تكاد إبهامه تحاز شحمتيه أذنيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم ورنو موږ د لمانځه بحث شروع کړی ځکه چې لمونځ په ټولو عباداتو کې اهم او ضروري عبادت ده. روایاتو کې راځي چې اول به د انسان نه چې د قیامت په ورځ پوښتنه کیږي د لمانځه به کیږي. کوم انسان چې په دې سوال کې په دې جواب کې کامیاب شو دغه انسان به په دې نورو سوالاتو جواباتو کې کامیاب شي. کوم انسان چې د لمانځه وال په سوال جواب کې ناکام شو نورو سوالاتو جواباتو کې به ناکام وي. نو هر انسان د پکار دادي چې د لمونځ په صحیح طریقه سره ادا کړي. او نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي: صلوا کما رأیتمونی اصلی. لمونځ په داسې طریقه سره ادا کوي په کومه طریقه سره چې زه لمونځ ادا کوم. کچېرې د مسلمان لمونځ د نبی علیه الصلاۃ والسلام په طریقه سره یي هغه لمونځ خو قابل قبول ده. هغه لمونځ الله رب العزت ته قبول ده. هغه لمونځ باندې الله رب العزت د انسان ګناهونه معاف کوي او درجات بلند کوي. لیکن کوم لمونځ د نبی علیه الصلاۃ والسلام په طریقو باندې نه د نبی علیه الصلاۃ والسلام د طریقو مخالف وي خپل رائے باندې مبني خپل طبیعت مطابق یو انسان لمونځ ادا کوي د سنت او د آداب او مستحبات او واجبات او فرایض لحاظ نه ساتي دغه لمونځ د انسان لپاره د هلاکت او د تباہی ذریعہ ده.
نو هر مسلمان ته پکار دادی چې خپل منځ د نبی علیه الصلاۃ والسلام د طریقو مطابق کې او سنت طریقه باندې هر کار د لمانځه ادا کی. نو بیغو کې اول موږ فرائض ذکر کړیو او واجبات په تیر جمعه کې فرائض او واجبات د لمانځه موږ ذکر کړیو چې دغه دواړه موضوعګانې چې واجبات او فرائض دي دا ضروری وو. نن جمعه کې به موږ سنت افعال سنت کارونه په لمانځه کې چې کوم کارونه سنت دي دیغو تذکرہ کوو. ځکه د سنتو په وجه باندې کلمونز کې سنت دی انسان نه پاته سی خو غلمونز کو قبول د المنز فاسدی زنو المنز واجب الاعاده نه د دوباره را ګرځول ضروری نه دي. لیکن یو سړی کچیر سنت معمول وګرځي چې سنت همیشه په لمانځه کې پرېږدي او د نبی علیه الصلاۃ والسلام په سنتو باندې د عمل نه کوي دی به د قیامت په ورځ باندې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د شفاعت نه محروم وي. د نبی علیه الصلاۃ والسلام شفاعت به نه ورته ملاویږي ځکه شفاعت به یو انسان ته ملاویږي چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره محبت دي او محبت د هغه انسان د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره د کوم د نبی علیه الصلاۃ والسلام په سنتو باندې عمل پیرای صرف د خلی او محبت قابل قبول نه ده بلکې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په طریقو باندې تک د محبت لپاره ضروری ده. د نجات لپاره د الله رب العزت د انعامات او غټلو لپاره د نبی علیه الصلاۃ والسلام په طریقو باندې تک ضروری ده. نو هر عمل سے الله رب العزت قبلای هغه کې به د نبی علیه الصلاۃ والسلام طریقې کچیر د نبی علیه السلام د طریقې مطابق نه هغه عمل الله رب العزت ته قابل قبول نه ده. علماء په لمانځه کې بعضی علماء سلروي سنت ذکر کړي بعضی علماء د 500 نم زیات ذکر کړي بعضی علماء بیا په اجتماعي شکل باندې ټول را جمع کړي دي په یو بل کې یو بل سره تړلي دي نو تقریبا 13 یا 21 هغه سنت ذکر کړي دي. اول د لمانځه لپاره سنت طریقه دا د یو سړی د لمانځه افتتاح کی په لمانځه باندې شروع کی اول سنت دغه د شدای د خپل دواړه لاسونه د تکبیر تحریمیه په وخت کې کله تکبیر تحریمه یا المنذ شروع کوي خپل لاسونه د غوغو برابر راوچت. ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام په باره کې راضي حضرت وائل ابن حجر رضی الله تعالی عنہ فرمایي ما په خپل باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام ورد اذا افتتح صلاته رفع يديه کله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام المنذ شروع کا او خپل لاسونه اوچت کړل حتی یکاد ابهامه تحاز شحمتي اذني چې خپل بټي ګوتی د غوغو برابر تراوړل. د نبی علیه الصلاۃ والسلام په احادیثو کې 3 قسمه احادیث دي لاسو چتولو لپاره. یو روایت کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام تر سینې پورې لاسونه راپورته کړل. بل روایت کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام تر مټو پورې لاسونه دي نیت تړلو لپاره اوچت کړو او په دې روایت کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام تر غوږو پورې لاسونه پورته کړو. امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي باید مسلمان د کار وکړي چې په غدریو سره روایتو باندې عمل راشي. هغه کار د یو مسلمان تکبیر تحریمه یې نو د لاسونو خپل غوغو په برابر باندې کې چې دا بټي ګوتی د خپل غوغو د نرمیو سره برابر سي او دومره مقدار ته د لاس او چت کې چې غوغو ته برابر سي نو په دریو سره احادیثو باندې عمل راشي. ځکه دا لاس چې لاندې طرف نه راپورته کوي نو په سینه باندې به تیر سي نو د سینې په حدیث باندې عمل راغی بیا به د مټې پورې راشي بیا دغه حدیث چې د مټې پورې نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل مټو پورې لاسونه اوچت کړي په هغه باندې به عمل راشي تر دې پورې چې دا دریم حدیث چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په باره کې راځي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام تر غوږو پورې خپل لاسونه اوچت کړل نو دغه دریو روایتو باندې
امام صاحبیای سے په دغه طریقه سره د عمل راځي. نو دا سنت طریقه د خپل لاسونه د تکبیر تحریمیه په وخت کې خپل غوغو په برابر باندې اوچت کی، لیکن یو سړی کا تر سینې پورې اوچت کی، یو سړی کا تر مټ پورې اوچت کی، لمونځ ادا کیږي، لیکن بهتره خبر ادا ده چې خپل غوغو پورې د خپل لاسونه راوچت کی او خپل بټي ګوتی د خپل غوغو په برابر باندې کی. دغه طریقه سنت ده. دوم سنت سکل یو انسان نیت تړي نو خپل لاس سکل تکبیر تحریمی په وخت کې غوغو ته پورته کوي نو د خپل لاسونه د خپل حالت باندې پریږدي، نه د موټي په شکل باندې د زم کوي مضبوطي، نه د دومره مضبوط خلاصي سي د غوتو سرونه خا طرف ته کاغسوي، بلکې خپل لاس په خپل حالت باندې د خپل غوتي خلاصي پریږدي او د غسرونه په خپل باندې اتوماتیک د قبله طرف ته سي. په داسې انداز باندې باید سړی لاس د غوغو طرف ته پورته کی چې غوتي اخلاصي او غوتي د قبله طرف ته راجوکاوي. دغه طریقه سنت ده. دریم نمبر سنت دغه د یو انسان یو مسلمان یو منځګزاره سړی چې کله نیت تړي دای به سیخ ولاړی خپل سر به د تکبیر تحریمی لپاره خپل لاسو طرف ته نه راټیټي، بلکې سیده به ولاړی، سیخ به ولاړی، لاسونه به غوغو ته اوچتای، خپل سر به خپل لاسو ته نه راټیټي چې سر راټیټ کی او لاسونه بیا ورورسي، بلکې سیخ به دای ولاړی خپل لاسونه به غوغو ته رسي، غوغو برابر ته لاسونه راورسي، بیا لاسونه تکبیر تحریمه وتړي. سلرم سنت دغه ده چې هر مسلمان دی په قدر سنت قرات په خپل مانځ کې یای. امام سکل امامتی کی نو د دې لپاره سنت قرات ویل دغه سنت دی. یو خو ضروری قرات د هغه مخکې ذکر کړو، مطلق قرات یو آیات یو ویل فریضه ادا سواله، لیکن سنت طریقه دغه د فقهاو ذکر کړي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام طریقه به دغه ټول قران سورتونه یې په دریو تقسیمو سره تقسیم کړي وي، یو ته طوال مفصل یې، یو ته قصار مفصل یې، بل ته درمیانه سورتونه یې. هغه المنظومه چې دی غول لپاره لوی وخت مثلا دی غیز وخت د ماسپشین وخت دغه المنظومه وخت زیات لري، نو په دغه کې د امام وګدو قراتونه یې او قرات دی غیز په مانځ کې ویل او د ماسپشین په مانځ کې ویل دغه سنت دی، او د مازیګر او د ماخستن په مانځ کې اوسات مفصل درمیانه قرات دی او د مقام پر مانځ کې اوسات اغلند لند قراتونه دي کیای. نو دغه طریقه باندې قرات ویل د امام لپاره دغه سنت د په دې طریقه سره د قرات پر مانځ کې وایي. او پنځم نمبر کله چې یو سړی نیت تړي د نیت تړلو په وخت کې سلاسونه کله لغوونه راخلاص کی خپل شی لاس په چپ لاس باندې برسیره کې خودل او د نامونه لاندې کې خودل دغه سنت دی. ځکه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمای ان من السنه في الصلاه وضع الكف على الكف تحت السره. د منزل لپاره سنت طریقه دغه د خپل غوي خیر غوي راواخي په چپ غوي لپاسه کېږي او د نامونه لاندې کېږي. بل روایت کی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ثلاث من اخلاق النبوت، درې کارونه د نبوت د اخلاقو نه دي. درې کار داسې دي چې ټولو پیغمبرانو په هغه باندې عمل کړی دا او دا اخلاق او خوی د نبیانو ده. تعجیل الافطار د وخت روزه متول، څرنګه مغرب سو یا څرنګه سترګه ولوېدله فورا روزه متول، دا د انبیاو طریقه ده. تاخیر السحور پسیمای نا وخت کول، په اخیری وخت کې پسیمای کول دا د انبیاو سنت ده. ووضع ید الیمنا
علی الیسرا تحت السرة خی لاس په چپ لاس باندې د نامونه لاندې کې خودل دغه د انبیاء سنت او طریقه ده. روایاتو کې راځي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په بارک کې په سینه باندې هم لاسي خیده، لیکن آخری عمل چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د لاندې د نامونه نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل لاسونه یې. نو سنت طریقه دغه ده چې مسلمان خپل خی لاس په چپ لاس باندې برسیره کیږي او دغه لاس د شی لاس رغوي دا د چپ لاس پر غوي باندې لپاسي او د لاندې د نامونه دغه خپل لاس کیږي. دا سنت طریقه ده. شپږم نمبر سنت کله چې لاس وتړي د نامونه لاندې کیږي سبحانك اللهم ویل سنت. ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. نسائی دغه حدیث راخص سید نبی علیہ السلام با کل المنشر قاون سبحانك اللهم بيويل لا اله غيرك. نو دا سبحانك اللهم ویل دغه سنت طریقه ده. بل سنت اعوذ بالله ده سبحانك اللهم نورست اعوذ بالله ویل سنت. بل بسم الله ویل سنت دي. نمبر سنت سلور رکعات فرض یو انسان ادا کوي په اخیری بو رکعاتو کې، ادري رکعات فرض انسان ادا کوي نو په اخیری یو رکعت کې الحمدلله ویل دغه سنت. په اولو دو رکعاتو کې خو قرات ویل فرض او مطلق الحمدلله ویل واجب، لیکن په اخیری دو رکعاتو د فرضو کې یو رکعت د فرض کې مثلا د مقام منځ ده په دې کې سورته فاتحه الحمدلله ویل دغه سنت دي. لسم نمبر سنت دغه د چې امین به الحمدلله نورسته په پټه باندې ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام په بارک راضی وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی انه صلى مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دیائی سماج نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر المنذ کو فلما قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کلس نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ویلوی قال آمین خفض بها صوته آواز ټټ ک په دې سره آواز کم کوی په دې سره نو اخفاء بهتر ده. امام ابو حنیفه رحمه الله فرمای صرف امین کې اخفاء پټ ویل دغه بهتر دي، لیکن یو سړی کا په جهر وایي منځ ادا کیږي مخروق کیږي نو کراهیت نه لري، لیکن بهتر خبره ده چې اخفاء. بعضی روایاتو کې راځي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام امین حضور ویل ده. امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي سیدای تعلیما ویلای ده صحابه او تبي ور په یادول سیدغه جید امین د متاسم دلته امین وایي. امین په پټه باندې ویل دغه سنت دي. یو لسم نمبر تکبیرات د انتقال اول تکبیر نو ورسته ټول تکبیرونه دا سنت دي. اول تکبیر فرض وو، لیکن نور چې څومره تکبیرات انتقال کیږي اعلان دي پورته په تکبیراتو باندې سړی په مانځ کې کیږي دغه تکبیرات ویل سنت دي. دولسم سنت کله چې یو سړی رکوع ته ټیټ سي نو خپل دواړه لاسونه په ګونډو باندې کې خودل دغه سنت دي او دا ګونډې نیول دغه سنت دي. باید په ګونډو کې چې کله یو سړی رکوع ته کوزيږي دغه ګونډې ونیسي په خپل لاسو سره دا غوته اخلاص شي. خپل لاسونه په ګونډو باندې کې خودل دغه سنت دي. ارلسم سنت پر رکوع او په سجده کې درې واري تسبیحات ویل سنت دي. سنت طریقه دغه ده چې درې واري باید تسبیحات وایي سبحان ربي العظیم او سبحان ربي الاعلى. سوالسم سنت چې کله امام سمع الله لمن حمده وایي نو مقتدی به ربنا لك الحمد یې
دا تسمیع سمع الله لمن حمده ویلم سنت دی او ربنا لك الحمد ویلم سنت دی او کچیر یو سړی منفردی نو دغه دواړه کار بدای او کچیر یو سړی امام بسمع الله لمن حمده یای مقتدی ربنا لك الحمد او دا ربنا لك الحمد پټ ویل سنت. پنځلسم نمبر کله چې یو سړی سجدې ته منتقل کیږي د قیام نه باید دی اول سنت ته د سیدای د رکوع نه د قیام نه کته کیږي نو دی ګونډي اول ولګي کچیر عذر نه لري معذور نه ضعیف نه درد په خو کې نو باید سنت طریقه دغه د اول ګونډه په مزکه باندې ولګي بیا لاسونه بیا خپل ټنډه ولګي. سنت طریقه د رکوع د سجدې دا ده. شپاړسم نمبر کله چې دای د سجدې نه راپورته کیږي قومه کې یا دای تشهود تکینی یا تحیات تکینی خپل چپ په خدي وړه کی او خیب خدي ودرې سي قبله طرف ته غوته تاسوي په دې طریقه سره کېنستل دغه سنت تک یو سړی عذر نه لري. چپ په خپل ځان لپاره رنګ کې او په دې به ورسېره کې نه د سړی لمنځ ده او دغه خیب خبه ودرې غوته به د قبله طرف ته تاو کی. ولسم نمبر التحیات کې خپل لاسونه په خپل ورونو باندې کې خودل دغه سنت دي. شکل د اتحیات په شکل باندې کینی یا د قومي په شکل باندې کینی نو خپل لاسونه په خپل زنګانو باندې کې خودل دغه سنت دي. چې خپل لاس د مسلمان گزار سړی په خپل زنګانو باندې کیږي. اتلسم شکل یو سړی تشهود یې او دای اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله تورسیږي او دغه کلمه یې نو په دوران د تشهود کې باید د اشاره وکي د خلاص په مسواقي غوته سره دغه ته په پښتو کې موږ او تاسو مسواقي غوته یې په دغه باندې باید مسلمان اشاره وکي دغه اشاره سنت حلقه جوړه کی په دغه دریو غوته حلقه جوړه کی دا انداز ده او په دغه باندې اشاره وکي اشهد ان لا اله الا الله دغه طریقه سنت ده. اکثر مسلمانان دغه سنت طریقه نه ادا کوي. ګوره په مانځ کې خپل غوتی قبله طرف ته کول سنت دي لیکن سکل تشهود دغه ته څړای ورسیږي چې اشهد ان لا اله الا الله بیا دغه انداز سنت دي ته ویل کیږي چې د نبی علی السلام طریقې د نبی علی صلوات و سلام طریقه دغه. نسم نمبر سنت کله چې یو مسلمان په اخیری قاعده باندې کینی عبده و رسوله پورې لمونځ وایي دغه واجب ده تر دې پورې د دې نه ورسته چې کله د سلام والا تشهودي هغه نه ورسته درود ویل سنت دي چې په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې درود وایي دغه نه ورسته دعا ویل بیا سنت دي. د سلام نه مخکې دعا ویل دغه سنت دي. او یوستم سنت دغه د شیخی طرف ته باید اول مسلمان سلام واړي. کچیر یو سړی چپ طرف ته غلطی باندې یا په خطا سره سلام واړي قصدن واړي لمونځ به ادا سي لمونځ کې فساد نه راځي لیکن ترک د سنت راغی د سنت طریقې اختیار نه کړ لمونځ واجب الاعاده نه د دوباره راګرځولو ضرورت نشته لیکن هغه طریقه چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه طریقې اختیار نه سنت طریقه دغه د سلام دی اول کی طرف ته واړی. او دویستم سنت دغه ده چې کله امام سلام خي طرف ته اړي نو خي طرف ته مقتدیان کوم موجود دي یا هغه فرشتي چې جمعات کې الله رب العزت مقرب فرشتي دی عبادت ته راغلي دغه سلام کې دغه خلقو نیت کی دغه طرف ته کوم خلق دی ما ولار دي مسلمانان دي المنزګزار دي فرشتي دي په غو باندې دي سلامتیای دغه به اراده یې بزړ او چپ طرف ته کله سلام اړای نو چپ طرف ته کوم خلق ولار دي غو به په سلام کې سلامتیا اراده او دروستم سنت دغه د شه په قدر سنت خپل قرات دی په خپل مانځ کې ادا کوي.
کوم مقدار سے سنت تا او سنت پہ ادا کیږي هغه مقدار قیرات ویل سنت دی مسلمان لپاره. نو دغه طریقې دغه افعال دغه کارونه په لمانځه کې سنت دي. که یو سړی چې سنت په لمانځه کې پاته سي لمونځ کې فساد نه راځي، لمونځ کې دوباره اعادت واجب لازم نه ده په ده باندې، لیکن د نبی علیه الصلاة والسلام د طریقې د پرېښودلو له وجې نه چې یو سړی د نبی علیه الصلاة والسلام دغه سنت طریقې نه اختیاروي، د قیامت په ورځ باندې به دی د نبی علیه الصلاة والسلام د شفاعت نه محروم. د نبی علیه الصلاة والسلام شفاعت به ده ته نه میلاویږي، ځکه په دنیا کې به د نبی علیه السلام په طریقو سره عمل نه کړی. چې کله د یو انسان د نبی علیه الصلاة والسلام سره محبت نه په طریقو باندې تګ نه، نو د هغه دپاره به د نبی علیه الصلاة والسلام شفاعت نه. سنت طریقې سے انسان اختیاري په هر عمل کې دا د نبی علیه الصلاة والسلام په محبت دلالت کی، او د نبی علیه الصلاة والسلام د محبت له وجې به مسلمانانو ته جنت ملاویږي او د نبی علیه الصلاة والسلام شفاعت به ملاویږي. نو محترم ورونو، باید هر مسلمان په لمانځه کې د دغو کارو د دغو سنتو د واجباتو فرایضو خاص خیال وساتي. عبادت خو اسیم ادا کوي، یو 2 منټه که زیات پې ولګېږي د دغو آدابو د دغو سنتو طریقو سے لحاظ وساتي، نو دغه عبادت په الله رب العزت د ده لپاره د دنیا او د آخرت د ذخیرې او د دنیا او د آخرت د کامیابي ذریعه وګرځوي. الله رب العزت ما او تاسې ټولو ته په دغو خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله.